خټینا الله انسان پیدا کو دا کتور وانو انسان تور دی او پدا سپین وانو انسان سپین دی خټینا الله انسان پیدا کو او بیا ملائکو ته حکم کو چې دته سجده وکړي نو ملائکو سجده وکړه ما سوا د ابلیس شیطان نه چې هغه انکار وکړ ځان معتبر کړ نو انسان ته الله وی اے انسانا تعالی ما سمرا غورواله درکړي تمه پیدا کړی او تعالی مزمکه فرش آسمان چھت د باران آسمان نه باران را ورو دارنګي نشنمی اشتګړي د زمکی ټول د خیر شزونه استاد فائدې د باره می پیدا کړو ملائک فرشتي تا ته سجده شو ودا څومره استا غورواله دي استا افضلیت ده ملائکو ته الله حکم وکړو ملائکو ته الله دا وویل چې زه بزمګه کې یو انسان پیدا کوم خلیفتن دیو قائم مقامی جانشینی د پیریانو یا د ملائکو او که خلیفنا نائب او قائم مقام مرادی و د دې معنی بدای چې دی بد الله نظام پزمکه کې نافذي او خلیفہ دا معنی چې یو بل بصیر اترو والا انسانان دي یو قوم دی چې یو بل بصیر پیدا کیږي راضی با یا خلیفہ په معنا د حاکم دا یا خلیفہ په معنا د تابعدار زه یو مخلوق پیدا کوم یو انسان چې دی با پزمکا حکومت کوي حاکم وي دی با زما تابعداري او دا انسانان به یو بل بسی دنیا ترازی ملائکو دا ورته وویل چې یا الله دا انسان ته پیدا کوي خدای بزمکه کی فساد کوي روانه به کوي د یو بل ویني وتوي قتل او غارتګری به کوي لکه یو آقا او مالک چې خپل خدمتگار ته دا وی چې ځان له یو بل خدمتگار نسم نو دی ورته وی چې زما خدمت کې څه کمای دی زه خوم ستا پورا خدمت کوم نو بل خدمتگار ولې نسی نو الله ورته فرمایل انی اعلم ما لا تعلمون کم حکمت او مصلحت چې ما ته معلوم دی نو تاسو ته هغه نه دی معلوم بیا د هغې غوروالی دلیل بیان کړ وعلم آدم الاسماء كلها تعلیمی ورکو آدم علیہ السلام تا د نمونو ټولو خودنه وکړه آدم علیہ السلام تا د نمونو ټولو علم اجمالی ورکو آدم علیہ السلام تا د ټول نمونو استعدادی ورکو آدم علیہ السلام تا چې دې علم حاصل کی او دې کوه حاصل کی علم يعلم تعلیم دین هغه علم مراد نه چې استاد خپل شاګرد ته کوي دې علم دا الهامي علم مراد دی چې الله د آدم علیہ السلام زړه کې قلب کې سینه کې علم واچو الهام ورته وکړه وعلم آدم الاسماء كلها علم الهامی ورک آدم علیہ السلام تا الاسماء د نمونو كلها ټولو اسماء د هر شی نومي ورته وخو یا اسمان مراد د الله صفاتونه
دای ورته وخول یا اسمان مراد مسمیات د شیزونو نمونه داغي خاصیت داغي صفت داغي تاثیر داغي فعل داغي عمل دا هر څه ورته وخول مثلا دا کټوي دا او دا سمسای دا دی کټوي کې چې یو شی پوښ شنو پلاس په نه راو باسي په دې سمسای به بار راو باسي نو کټوي ورته وخولا سمسای ورته وخولا اسماء كلها کی دا عموم استغراقی حقیقت نه ده دا اضافی ده یعنی هر هغه شی چې د آدم علی السلام ضرورت کې دی شو د ضرورت هر شی ورته وخو کم شی چې د انسان ضرورتو نو داغي نوم داغي خاصیت داغي تاثیر دای ورته وخو یادا معنا چې دا شی د خوراک دی دا د خوراک نه دی د دې خوراک روا دی د دې خوراک روا نه دی دا هر څه ورته وکول وعلم آدم الاسماء كلها خودنه وکړه آدم علی السلام ته د نومونو د تاثیرو كلها د ټولو ثم عرضهم على الملائکه بیاي روان دي کړل دغه نمونه په ملائکه باندې او سوال دا پیدا کیږي چې علم ورک آدم علی السلام ته او امتحان اخلي د ملائکه د دې معنی دا ده لکه یو استاد کلاس کې یو سبق وای یو لیکچر ورکی او یو ذهین سړی نو هغه دا سبق اخذ کی په دې سبق باندې ځان پوه کی نو بیا استاد ته پوښ کوي چې یو کس پاسه دا سبق واړوي نو دې او خيارو سمجھدارو د استعداد صلاحیت قابلیت دا سه او چې دا شی زده او بیا یې واړو او بعضی کسان هغه چې یو وګ نه واوري دا بل نه وېسته نو ځان یې پوه نه کو اوس دا غینه تاسو کې نو هغه سره بن جواب نشته نو الله دې ټول مخې ته یو علم دی لورک خو چې کله بیا تاسو کو نو آدم علی السلام جواب وکاو او دی جواب ونکو او وجه داوا چې دی آدم انسان له الله استعداد ورکړي او صلاحیت قابلیت زګه چې هغه شی د ضرورتو او دې داغي مکلفو نو دا هغه شی زګه او فرشتي او ملائک هغه مکلف نو هغه ورته حاجت ضرورت نو نو هغه دا شی زنه وعلم آدم الاسماء كلها خودنه وکړه آدم علی السلام دا د نومونو ټولو ثم عرضهم على الملائکه بیا وړاندې کړل ملائکو ته فقال انبئوني نو فرمایل الله چې خبر کایما انبئوني خبر را کایما لا باسماء هؤلاء قنمونو د دې شذونو ان کنتم صادقین کای تاسو رښتینی تاسو خدا ویل چې منګه معصوم یو ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك من خستا تسبیحات تحمیدات تقدیس هر وخت بیانو من معصوم یو من د خلافت زیاد حقدار یو نو ولی انسان پیدا کړي کتا سو بدی خبر کی رښتینی ای نو جواب را کوي قالوا ندی ویل سبحانك پاکیدا تعالی الله لا علم لنا نشته دې علم منتا الا مگر ما هغه دې علمتنا چې تا منته خود له دې تا چې د کوم شي استعداد موږ را کړې دې هغه موږ سره شته دې
او چې د کوم شي استعداد صلاحیت قابلیت تا موږ له نه دی راکړی نو موږ سره نشته انک انت العلیم الحکیم یقینا ته علم والا حکمت والا نو دی ملائکو اقرار کو خپل عجز تسلیم کو قال یا آدم انبئهم باسمائهم نو فرمایل الله اے آدم علیہ السلام اول انسان دے اول پیغمبر دے نو دلته اول نوم دا ذکر کړ اے آدم انبئهم خبر کدی باسمائهم پنومونو د دې شذونو فلما انبأهم نکلا چې آدم علیہ السلام دی خبر کړو باسمائهم پنومونو دا شذونو قال نو الله الم اقل لكم آیا ما نو ویلی تاسو ته خما ویلیو الم اقل لكم آیا ما نو ویلی تاسو ته لکه ته چې یو سړی ته وایي چې پلانی نه ځان ساته نو چې کله ورسره بیا هغه کار وکړي نو ته ورته وایي تا ته ما نو ویلي ما خو تا ته ویلي الم اقل لكم آیا ما نو ویلی تاسو ته ما خو تاسو ته ویلیو انی اعلم غیب السماوات والارض یقینا زپویم پپټو د برا او د ښکتا واعلم زپویم په علم تفصیلی باندې زپویږم ما هغه تبدونا چې تاسو پټو یو شی تاسو دا خبره پټه کړې وا چې موږ د خلافت حقدار یو نو ولی انسان پیدا کوي دی بروانه کوي دی فساد کوي دی خون ریزي کوي وما کنتم تکتمون او هغه چې تاسو سرګندولا چې من خو معصوم یو من د خلافت حقدار نو دی کی یو خود علم فضیلت معلوم شو یو دا خبره معلومه شو چې علم نه بغیر خلافت نکیږي حکومت چلولو د بارا او خلافت چلولو د بارا علم ضروری دی او دا هم معلومه شو چې بغیر د علم نه عمل نکیږي عمل بالا کوي چې مخکې در سره علم او دا هم معلومه شو چې آدم علیہ السلام د ملائکو نه غوره افضل او بهتر دی وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ یاد کئی هغه وخت کله چې ما وی ملائکو ته اوس مفسرین لیکلي دي ټول ملائک ځکه چې قران کریم کې راځي فسجد الملائکه كلهم اجمعون وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا کله چې ما حکم کو کله چې ما وی ملائکو ته سجده وکړي لآدم آدم علیہ السلام ته لآدم په طرف د آدم فسجدوا ندی سجده وکړه الا ابلیس ما سوا د ابلیس نه کله چې ملائکو ته الله او حکم کو چې سجده وکړي نو اول سجده جبرائیل وکړه بیا میکائیل وکړه بیا اسرافیل وکړه بیا اسرائیل وکړه بیا مقرب ملائکه وکړه او بیا ټول ملائکه وکړه الا ابلیس ما سوا د ابلیس نه نو حکم خوشوي دي ملائکه ته سجده وکړي نو آیا ابلیس ته حکم شوی او کنه سورہ اعراف 11 نمبر آیات وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ سجدو کئی آدم تا فسجدوا إِلَّا إِبْلِيسَ ندی سجدو کڑا ما سوا دا ابلیسنا لم يكن من الساجدين دے نو دا سجدہ کونکونا قالانو اللہ ورتوی ما منعکا سشی منک تالرا اللہ تسجد جت سجدن کئی اذ امرتو کلچ ما حکم کتاتا
اے ابلیسا کله چې ما تا ته امر وکړو نو تا ولې سجده ونکړه دینه معلومه شوه چې امر صرف ملائکو ته نه ابلیس ته هم امر چې ته هم سجده وکړه قال نو دې سوی انا خیر منه زه خو دته سجده نه کوم زه خو دته غوړی خلقتنی من نار تا زه د اور پیدا کړې وخلقته من طین او دې د خټې نه پیدا شوی دی نو څنګه ورته سجده وکړم اور خو پاسه ځي او خټه خو د خپو لاندې راځي نو زه ورته څنګه سجده وکړم خو د ده دا قیاس دا غلط دی ځکه چې اور خو روانۍ کوي اور خو تباهي کوي اور خو شی سیزي او خټه خو شی زرغونی فصلونه ګیاګانې میوې هر څه پیدا کوي نو د ده دا قیاس غلط و چې خټه بیکاره شی دی او اور ښه شی دی نو دی آیت نه معلومه شوه چې دته هم امر شوی او چې ته هم سجده وکړه اسجدوا لآدم آدم ته سجده وکړئ فسجدوا الا ابلیس نو دې ټولو ملائکو سجده وکړه ما سوا د ابلیس نه ابا د انکار وکړو واستكبر ځان معتبر کړ وکان من الکافرین او دې د کافرونه په علم د الله کې وکان من الکافرین دې وو د وخت نه په علم د الله کې دې کافرو چې دې به ایمان راوړي او بیا به کافر کیږي اوس د سجدي حکم الله کړو ملائکو ته نو ابلیس ته هم حکم کړو نو ابلیس خو نار نه پیدا شوی دی د اور نه او ملائک پیدا شوی دی د نور نه یو نورانی مخلوق دی او بل ناری مخلوق دی او آدم علیہ السلام دی خو خاکی مخلوق دی نو ابلیس چې پیدا شوی د اور نه دی د نار نه نو دو فرشتو سره سکول بعضی خلک داوی چې دی مخکې فرشتو یا بعضی وی دی د فرشتو مشرو د فرشتو استادو نو داسې روایت یا سورہ کہف وګورئ سورہ کہف 50 وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ الْجِنِّ دیو د جناتنا د پیرانونا کله چې ما ملائکو ته وی چې سجده وکړي په طرف د آدم نو ټول سجده وکړه الا ابلیس کان من الجن دې ملائکو نه نو کان من الجن دې د پیرانو نو د اور نه پیداو ففسق عن امر ربه د الله حکم مات کو د الله د حکم نافرمانی وکړه یعنی دې کافر شو نو دې ملائکو نه نو دې د پیرانو نو د جناتو نو ابا واستكبر وكان من الكافرين دې وو د کافرونو په علم د الله کې چې دته بزوم سجده وکړه دې به انکار وکړي نو دې به کافر شي یا کان په معنا د سوار ده وکان من الکافرین ای صار من الکافرین دې شو د کافرونو د الله د حکم نافرمانی وکړه نو دې شو د کافرونو اسجدوا لآدم آدم ته سجده وکړه نو دا کومه سجده وا یو دا سجده شرعی سجده اصطلاحی لکه من چې مانځه کې سجده کو وضع الجبهه علی الارض چې سړی خپل لا تندې پزما کو لګي نو بعضی مفسرین لیکلي دي چې دینه سجده شرعی مراد ده دا کومه سجده چې من مانځه کې کو نو دغه سجده دینه مراد ده دا هم یو قول دی آدم علیہ السلام ته سجده شرعی شوی وا نوری مخلوق خاکی مخلوق ته سجده وکړه ملائکو انسان ته سجده وکړه سجده شرعی اصطلاحی
خدا صرف ملائکو سره خاص وا دنیا کې یو ځل دغه سجده شوې ده د الله نه ما سوا انسان ته خدا په دغه وخت پورې خاص وا دغه یو وخت وشوه بیا نه ده شوي نه به کېږي تر قیامت یو قول دا دی دویم قول دا دی چې دینه سجده شرعي مراد نه ده دینه سجده تعظیمی او سجده تحیه مراد ده ملائکو ته الله حکم وکړو چې تاسو آدم علیہ السلام ته تعظیما تحیتا سجده وکړئ نو ملائکو آدم علیہ السلام ته سجده وکړه تعظیمی سجده تحیه سجده تعظیمی او تحیتا سجده دې د ویل کېږي چې یو سړی بل ته ځان راټیټ کی او ځان ورته عاجز کی نو ملائکو آدم علیہ السلام ته عاجزی وکړه ځان ورته راټیټ کو ځان ورته عاجز کو ټول ملائکو آدم علیہ السلام ته تعظیما سجده وکړه او دغه سجده د آدم علیہ السلام نه واخلا تر یوسف علیہ السلام زمانی پوری روا وا د یوسف علیہ السلام رونو هم یوسف علیہ السلام ته دغه سجده کړې وا چې دې ته وی سجده تعظیمی سجده د عاجزۍ سجده د راټیټېدو نو دغه ځای پوری دا روا وا بیا د یوسف علیہ السلام نه وروستو دا سجده دا حرام شوه نو اوس سجده په دوه قسمه ده یو دا سجده د عبادت او بل دا سجده د تعظیم سجده د عبادت د الله نه ما سوا بل چاته کول دا شرک دی دا کفر دی دې سره سړی د دین نه باروزي یو سړی که چاته سجده وکړي نو دنه به تپوس کېږي چې دا سجده په څه نیت وکړه که د الله نه ما سوا بل چاته دا بل څوک ژوندی دی او که مړ دی هر څوک چې دی دته یې که سجده د عبادت وکړه سجده شرعي وکړه د مانځه والا سجده ورته وکړه او په دې نیت د دا سجده وکړه چې دې ما ته نفع نقصان رسول شي بغیر د اسبابونه نو په دې سجدې سره دې کافر شو دې مشرک شو د دین نه ووته او دویمه سجده ده د تعظیم د تعظیم سجده چاته ټیټېدل خپو ته لاس لګول یا خپو ته سجده کول لکه بعضې نیم سړی چانه خپی او دې راشي د خپو کې پریوزي سجده ورته وکړي چې ما معاف کا نو دا سجده دا د تعظیم دا د مینې دا د محبت دا دې سره سړی کافر کېږي نه مشرک کېږي نه دا سجده حرامه ده دا ګناه کبیره ده دا حرامه ده دا جایز نه دي روا نه دي لکه حدیث کی راضی حضرت قیس رضی الله تعالی عنہ دا یو صحابي دی دی یو خار ته تلو نو چې کله واپس راغی نبی علیہ السلام ته فرمایل چې یا رسول الله ما خو دغه خار کې خلک ولیدو چې خپل مشر دی سجده کوله نو زمونږ مشر خو تاسو یې او تاسو د دې زیات لایق یې چې موږ تاسو ته سجده وکړو خو نبی علیہ السلام منع فرمایل چې ما ته به سجده نه کوئ نه به زما قبر ته سجده کوئ او که زما دین کې شریعت کې سجده روا وي نو ما به ښځو ته ویلې وی چې دی خپل خاوندانو ته سجده وکړي یعنی دی امت کی سجده د تعظیم روا نه ده حرامه ده گناه کبیره ده که چېرته بالفرض روا وي نو ما به ښځو ته حکم کړی وی چې خپل خاوندانو ته سجده وکړي دې روایت نه معلومه شوه چې د خاوند تابعداري دا په ښځې لازم ده که یوه زنانه یو ښځه د خپل خاوند تابعداري نه کوي نو دا نافرمانه ده او په دې د الله لعنت ورېږي لعنت تر دې پورې فقهاو لیکلي دي
که یو زنانه کچن کې ډوډۍ پخی او خاون ورته حکم وکړي چې دا ډوډۍ پخول پرېږده او زما ضرورت پوره کا، نو دغه وخت به دا د کچن کار پرېږدي او د خپل خاون حاجت په پوره کوي، په دې لازم او ضروري دی. او که دا نه پوره کوي، پخلی کې اخته ده، ډوډۍ پخوي، سالن پخوي او د خاون حاجت ضرورت نه پوره کوي، نو دا نافرمانه ده، په دې د الله لعنت دی، د فرشتو ملائکو لعنت دی. نو تر دې پورې د خاون تابعداري دا به ښځې لازم ده. نورې مسلې هم دي خو بل وخت وویم. نو دا سجده، نو علماء اکثر علماء مفسرین دا لیکلي دي چې دا د آدم علیه السلام د سجده، دا سجده لغوي وه، دا سجده شرعي نه وه، دا سجده تعظیمي وه، د عاجزۍ سجده وه، د مینې محبت سجده وه. خو دا اوس روا نه ده او دا ګناه کبیره ده. بعضې خلک خپل د استاذ یا خپل د شیخ، خپل د پیر صاحب، خپل د مشر، د خان، د نواب د هغه خپو ته لاس لګوي یا خپو کې سمني، نو دا هم حرام دي، ناجایز دي، ګناه کبیره ده. د خپل د مشر استاذ دی، شیخ دی، مربی دی، پیر صاحب دی، شیخ الحدیث صاحب دی، بزرگ دی، د الله ولی دی، د هغه لاس خولول دا روا دي، تندې خولول دا روا دي، د هغه مخ خولول دا روا دي. خو خپیو کې سملاستل، خپې خولول، یا هغه ته رکوع کول، یا هغه ته سجده کول، یا هغه ته ټیټېدل، دا حرام دي، ګناه کبیره ده، روا نه دي، جایز دي. یا بعضې علماو لیکلي دي چې دا لام دا د اله په معنا کې دی. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، اے اله آدم، اے ملائکو سجده وکئ په طرف د آدم. لکه څنګه چې موږ مسکو په طرف د بیت الله، بیت الله ته سجده نه کوو، په طرف د بیت الله سجده کوو، یعنی سجده من کوو الله ته په طرف د بیت الله. نو ملائکو سجده وکړه الله ته په طرف د آدم. لآدم، اے اله آدم.